موږ روان د باجوړ نه شو، خو د ویډیو جوړولو آغاز هم زموږ راغی. په ګاډي کې ناست ملګري د ډېر ټیم نه همدغه پیس کې لګي وو چې خو د ډېر بحث نه بعد موږ ټولو ملګرو دا مشوره وکړه چې موږ به لاول کومراټ ته ځو، د هغې نه بعد بره یو آبشار راځي د کومراټ نه بره، د هغې نه بعد موږ به بیا کالام ته ځو، د کالام نه بعد موږ به موهیډن ته ځو. په لاره کې چې کوم د سیل سفاټې ځایونه وي هغه به ورسره هم انجوی کړو. د نیمې ګنټې سفر نه بعد موږ په یو هوټل کې کېناستو، هوټل مو وخوړه، هغې نه بعد بیا مازدیګر 5 بجې شوې. د ډېر لوی مزل نه بعد د پوخ روډ حدود ختم شو او اوس موږ کچه روډ ته راګو شو. تقریبا د نیمې ګنټې مزل نه بعد موږ ته یو زبردست ویو مخې ته راغی. یو سیټ ته موږ ګاډی ودرو، یو سیند بهیږي او غاړې ته کټونه پراته دي. نو ډېر زبردست ویو دی او اوس مخکې ځو. دا اوس موږ بیا روان شو، کچه لار ده او په قلاره قلار روان یو، خو لارې بې انتهایي خرابې دي. زموږ سره چې کوم ملګري دي فضلیمین دی، لقمان دی او په ډرایوینګ کې را سره طاهر ایواز دی. دلته کې موږ له یو ښایسته غونډه کې بازار مخې ته راغلی، خو دلته به صرف د یو شي تاسو خیال ساتئ، دلته چې کم ډریوران دي نو هغه ټول موږ ته نارې والي چې مخکې مه ځئ، ګاډی ستاسو نشي تللی. خو واقع ده چې لارې ډېرې خرابې دي، په قلاره قلار روان یو، لاره بې انتهایي خرابه ده. لږ ساعت مزل نه پس موږ ته لار بنده شوه، کله دا لاره چې کوم ده نو دا نری ده، خو بهرحال بیا هم موږ کوشش کوو چې د دې ګاډو نه موږ مخکې لاړ شو. د دې روډ په غاړه باندې یو غټ سیند بهیږي، حالانکې دا لار چې کومه نو دا خلکو عرضي ته ورباندې جوړه کړې ده. کم روډ چې بند و نو هغه آزاد شو او د دې ځای نه بیا روان شو. کچه لارې په مزه مزه روان یو. اوس کوشش زموږ دا دی چې چېرته هوټل مخې ته راشي او موږ ورته ودرېږو او هلته خپله شپه تېره کړو. لږ ساعت پس موږ له یو هوټل مخې ته راغلی او د هغوی څه زموږ خبره وشوه او دې ته م ګاډی راتاو. هوټل ډېر صفا دی، ډېر مزېدار دی، د څملاستو دپاره پکې ښه زبردست صفا سوتره بسترې او هر څه تیار دی. ډېر زبردست خوندور پولاو مې ورته پوخ کړو او ملګري ورته په ټوله ساه کېناسته او ډېر په خوند یې وخوړ.
ناستې نه بعد موږ خپل ګاډی روان کړو. د ښایسته ښایسته غرونه، یخې یخې هواګانې، د غرونو په سرونو باندې سپینې سپینې واورې. ملګري ناست یې په منځ کې ګپ شپ لګوي او ډېر زیات خوشحاله دي. خو زموږ طاهر ملګری ډېر ستړی شوی ځکه چې د ډریمینګ نور څوک نشته دی او یو به یو به او صرف طاهر په ټوله لاره باندې ډریمینګ کوي. د یوې ګنټې مزل نه پس موږ د کمراډ ابشار ته راورسېدو. ابشار بهیږي او یخ پشم هم راوړي او ډېر زبردست ماحول دی. تقریبا نیمه ګنټه موږ دلته تېره کړه او ښه خوب انجوی مو وکړه او زموږ کوشش دا دی چې کالام ته زر تر زره ځان ورسوو. کومه لاره چې راغلي په هغه لار بیا روان شو. دلته کې سینري ډېره مزېداره ده. موږ ودرېدو یو سیټ ته ګاډی ودرو، لږ غونډه کې عکسونه مو واخیسته او ډېر زبردست موسم دی. او موږ بیا روان شو د کالام په لور. او موږ کوشش دا کوو چې شپه کالام ته ورسو. اوس دا موږ د کالام په لار روان شو خو لاره ډېره ورانه ده، ځای په ځای باندې ګاډی شاته راځي او غټې غټې چړیان وي.
تقریبا 30 کیلومتر مزل نه بعد موږ بوډاګي ټاپ ته راورسېدو. بوډاګي ټاپ کې تقریبا نیمه ګنټه ریسټ وکړو. د هغې نه بعد بیا خپل منزل ته روان شو. د سیند په غاړه غاړه روان یو. نور په پریوتو دی او کوشش کوو چې خپل منزل ته ځان ورسوو. د بوډاګي ټاپ نه تقریبا 10 کیلومتر لار موږ ووهله او دا ټول مزل چې کوم دی نو په غره کې و. دا د اترول بازار د اترول د بازار نه بعد بیا کچه لار شروع شو. څه لار کچه ده او څه د څه ځای پورې پخه ده. تقریبا د ماښام اذانه ته 20 منټه پاتې دي. دلته موږ ته یو غټه مسله دا راپېښه شوه چې ګاډی اچانک بند شو. تقریبا 2 غنټې د جانچ پړتال نه بعد موږ ته دا اندازه ولګېده چې په ګاډي کې ستن خرابه ده او په ګاډي کې پټرول ختم شوی. خو داسې موږ ته مخکې پته وی چې دې کې پټرول نشته نو موږ به وختي تللي وي پټرول راوړو. خو حالانکې موږ ته دا پته نه وه چې دې کې پټرول ختم شوی. ګاډی هم په دیکه دیکه یو سیټ و. موږ یو ملګری په پټرول پسې بازار ته لېږلی خو ملګري سره موبایل شته خو دلته کې یو نیټورک هم کار نه کوي. ملګري تقریبا 1.5 غنټه تېره کړه خو تر اوسه پورې رانغلی او بالکل تیار دی. خو د ډېر انتظار نه پس ملګری د چا سره په موټر سایکل ناست دی او موږ له پټرول راوړو. په ګاډي کې پټرول واخیستل او موږ ګاډی سټارټ کړو. تقریبا 10 بجې او موږ روان شو. تقریبا 10 کیلومتر مزل نه بعد کالام بازار ته راورسېدو. اوس زموږ کوشش دا دی چې موهیډن ته ځان ورسوو او شپه هلته تېره کړو. دلته کې په هوټل کې شپه کوو. په دې کې ما او لقمان طاهر ته ویل چې شپه ده دلته چېرته په هوټل کې شپه کوو او لارې خراب وي شپې مزل نه کوو. ډېر کوشش مو وکړو د طاهر د منې کولو خو هغه منې نه شو او خپل سفر جاري وساتو. تقریبا 12 بجې دي روان یو. سنسان سړک دی هېڅوک هم نه ښکاري نه ګاډي شته او نه خلک. د شپې 1:30 بجه ده. موږ د ګاډی بساو شو په اوبو. کوشش دا کوو چې دا ګاډی د اوبو نه وباسو. کسان د ګاډي نه کوز شو او په ګاډي پسې مې تیکه ولګوله او ګاډی مې د اوبو نه وویستو. د دې نه بعد موږ ګاډي ته وختو او بیا روان شو. د شپې تقریبا دا وخت په ګاډۍ کې 2 بجې خو بیا هم روان یو. سنسان سړک دی نه ګاډی شته نه انسان شته. بالکل خوشي یاد. شپه ده توره تیاره ده. په دې کې موږ لاره غلطه کړه. 2 لارې تللي یوه ښکته تللې یوه بره تللې. اوس موږ دې ته په سوچ ښکته لار شو بره خو موږ په ښکته لار ورغلو او هغه لار غلطه ده. د هغې لارې نه راوخوښ شو په بره لار بیا روان شو. لږ مزل نه پس موږ لاندې خوړ ته راغلو او په خوړ کې روان یو. دلته بله لار هم شته خو هغه اوبه وړې او په عرضي طور باندې لاندې په خوړ کې لاره بیولې. لږ ساعت پس دې پل ته حیران وو چې په دې پل باندې څنګه ملګري ټول د ګاډي نه راکوز شو. ټول جایزې یې واخیستې. لږ مزل نه پس موږ په
هوټل ورغلو. خلک ټول ودرېدل. موږ په دې کوشش کې وو چې چېرته هوټل وګورو، په حال کې شپه تېره. آخرکار موږ ته یو هوټل پیدا شو او دې ته ګاډی ودرېده. ټول ملګري راکوز شو. دلته کې ځان ته د شپې ځای برابر. یاره یخني ډېره ده او دا وګوره دوه بسترې په ځان راتلي دي. طاهر له ورشه طاهر هم دوه په ځان راتلي یوه درې کړه دوی هغه ده پرته ده او هغه د ورشه طاهر خفه مزه دې نشته. ستړی شوی دی درې ورځې تللی دی واقعي دی وژني دی دا دی کوی دي پوز به برش لیمو په لاس دی لیمو دا دی داسې دغه باندې ببر شیر یې باندې ببر هر څه ډفل هر څه ببر ډفل شیر یې ببر شیر ببر شیر هر څه ډبل ډبل سړی په لارې او په لاره باندې په لاره باندې ول نسو لږ راشه مې ته بځي نه هر څه دوت بدل کړي دي. تراشه